امریکایي چارواکو یو ځل بیا د دې یادونه کړې ده چې په افغانستان کې به د مې تر میاشتې وروسته هم د خپلو سرتیرو حضور ته دوام ورکړي او تر څو اوس پرېکړه نه ده شوې چې آیا د مې تر میاشتې پورې خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسو او یا هم په افغانستان کې پرېږدو. دا خبرې په داسې مهال کې کیږي چې له یوې خوا څخه طالبان د جګړې ډګر لپاره نوی چمتووالی نیولی دی تر څو د مې تر میاشتې وروسته په بېلابېلو ځایونو کې نړیوال سرتیري هم هدف وګرځوي. دا هغه څه دي چې د سولې د تړون خلاف چې امریکا له طالبانو سره کړی دی دوی دغه ګام پورته کړي، خو امریکا هم له افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې خپل سرتیري به د مې تر میاشتې له افغانستان څخه وباسي. خو دا چې نږدې 2 میاشتې دغو وتلو لپاره پاتې دي او دغه نیټه د پوره کېدلو په حال کې ده، د افغانستان وضعیت لپاره څه غوره تمامیدلی شي؟ آیا د نړیوالو سرتیرو حضور که له یوې خوا څخه د افغان حکومت له هرکلي سره مخ کیږي، له بلې خوا د وسلوالو طالبانو بریدونه ممکن د دوی په وړاندې شدت پیدا کړي چې بیا هم د دغې جګړې قربانیان به اصلي افغان وګړي وي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو او وروستیو څرګندونو خپل بحث ته دوام ورکړم. له ښاغلي عبدالواحد تابع د سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه له موږ سره وصل دی. ښاغلی تابع سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلام، کور مو ودان، سهار مو بخیر. مننه، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی تابع، غواړم په لومړي سر کې د انتونیو بلینکن د خبرو په تړاو ستاسې نظر له ځانه سره ولرم چې دوی وایي لا هم پرېکړه نه ده شوې چې تر مې میاشتو وروسته په افغانستان کې پاتې شو یا ووځو. یعنې د دوی دغه څرګندونې په روان وضعیت څه ډول اغېزې شیندلی شي؟ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله د سولې خبرې پیل کړې، یعنی یو ښه طلایي چانس و افغان حکومت جمع سیاسیونو ته او طالبانو ته چې هغوی هم ادعا کوي چې موږ د هغې جغرافیې لپاره جګړه کوو او هغه نوم چې دوی ورکړی دی جهاد کوو، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې ښه داویګري وکړي او له یاد فرصت څخه داسې څه لاسته راوړي چې په هغې کې د کراري راشي او سولې ته د زمینه برابره شي. خو د بایدن اداره ډېره ښه ګام اوچتوي او دا بهرنیو چارو وزیر چې لیک استولی د افغان حکومت ته د هغو ادبیاتو د هغو لهجې ته تغییر و تبدیلي پیدا کړله. او تاسو که فکر کړئ په دې وروستیو کې دا غونډې چې په کابل کې دننه د ځینې غونډې وشولې، سیاسیونو یې ډېرې تندې لهجې وکارولې او ځینو یې نرمه لهجه وکاروله، چې دا خپله د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت جمع سیاسیون حاضر نه دي دې ته تر څو د سولې لپاره ګام اوچت کړي او دوی په همدې تکل کې دي تر څو په واک کې دوی ښکیل پاتې شي او داسې وښيي نړیوالو ته چې هر څه د دوی په لاس کې دي او طالبان د دغې جغرافیې خلک نه دي، یعنې دوی خطر دی افغانستان هېواد ته او دغه جغرافیې ته. بله، خو اوس مهال څه فکر کوئ که چېرته نړیوال سرتیري پاتې کیږي، دلته له طالبانو سره شوی تړون ماتیږي، له بلې خوا له افغان حکومت سره هم امریکا 2 تړونونه لري، امنیتي او دفاعي، دلته هم ژمنې شوې دي چې د وضعیت تر ښه کېدلو به دوی په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا لیوالتیا اوس مهال کې تر ډېره کومې خواته لیدلی کیږي او له چا سره به شوې ژمنې عملي کړي؟ ګورې، د امریکایانو تړون چې د افغان حکومت سره سوی دی، په هغې کې امریکایانو تل اوږې خالي کړي دي. ګورې، په کراتو پاکستان هېواد په افغانستان باندې راکټي بریدونه وکړل، دغه اغزن سیمې وځغلاوه او په ورته وخت کې له ایران څخه طالبانو ته وسلې ورکړل سولې، هېڅکله امریکایانو ځان ونه ښوراوه. پاتې شوه د تاسې د خبرې د ځواب افغانانو له بده مرغه د طالبانو چې دغه د سولې مسایل پیل شوي دي، د دوی دغه منډې ترلې چې بیا مسکو او ایران او پاکستان ته وکړلې، په دې کې دوی ونه توانېدل چې هغه څه لاسته راوړي چې دوی په دوحه کې لاسته راوړي ول او افغان حکومت تقریبا دې ته حاضر کړی و چې ډېر څه په افغان حکومت ومني. خو د اوس دپاره دمګړی فکر کوم چې دغه هر څه تغییر پیدا کړی ده او په مسکو کې او په انقره کې به ناستې کیږي او امریکایان به له یاد فرصت څخه ګټه پورته کړي په خپله ګټه باندې او داسې یوه لار به غوره کړي تر څو یو مشارکتي نظام د ما په نظر رامنځته کړي او غني دې ته اړ کړي تر څو له واک څخه تیر سي او 1 کال 2 کال به د حکومت دوام کوي او دوی به پښې سپکوي او ټوله پړه به بیا په افغانانو او په سیاسیونو باندې وراچوي. بله، خو اوس مهال تر ډیره د ملامتیا ګوته کومو خواته نیولی شو چې د سولې خبرې
پایله نه ورکوي. دلته د جمهوریت ادعاوې کیږي چې جمهوریت له خطر سره نباید مخامخ شي. زموږ سره کرښه ده او هلته که چیرته د نظام په بدلون خبرې کیږي او یا د امریکا له لوري د یو نوي نظام طرحه له چارواکو سره شریکیږي، یعنې دا ټول هغه مسایل دي چې یو بل سره غوڅ په ټکر کې بللی کیږي. د افغانستان په خیر، د ولس په خیر کومه طرحه او کومه لاره غوره بللی شو؟ ګوره یو خو د ولس مسله ده، هغه رؤفي صاحب بېله خبر ده چې له بده مرغه ولس نه پوهېږم چې د افغانستان ولس ولې ځان نه ښوروي، ولې دغه مدني فعالان چې په رسنیو دیو کې غږېږي ولې له یاد فرصت څخه ګټه نه پورته کوي، حتی دغه ښځې چې د دوی دغه حقوق په خطر کې، یعنې که طالبان بیا ځلې راځي مجاهدینو سره جمعا که دوی مشترکه نظام جوړوي، یعنې دوی فقط هغه خپل د واک اقتدار ساتلو په خاطر له هر چا سره حاضر دي چې دوی دیل وکړي، لوبه وکړي. ګوره همدغه مجاهدینو له پاکستان سره هم لوبه وکړله د خپل واک په خاطر باندې، له هندیانو سره هم لوبه وکړه د خپل واک د اقتدار په خاطر. اوس ترکانو سره اوږه په اوږه دوی مخته ځي. نو ښه به دا وله چې ولسمشر غني او سیاسیونو سره داسې یو اجماع قوي په همدغه دوو کلونو مخکې رامنځته کړې وای تر څو زمینه دې ته نه وای مساعده سوې تر څو بیا ځلې په کور دننه افغانستان کې او په دا لوی ښارونو کې چې دا اوس وژنې کېږي، څپلۍ یې هېڅوک په غاړه نه اخلي، ناامنۍ ورځ تر بلې ډېرېږي، دا خلک ورخپل کړي وای. ځکه همدا له بده مرغه همدا د افغانستان په سیاست کې ښکېل خلک دي. خو ده په داسې حساس وخت کې دوی باج ورکړ مارشال دوستم او محققو دیو ته چې فکر کوم چې ګټه به ونه کړي او هغو به لوبه وکړي له طالبانو سره، او فکر کوم د ما په نظر چې غني به څنډې ته سي او واک به ترې واخیستل سي. بله، خو اوس مهال چې دغه لیده کاته سیاسیونو د احزابو له مشرانو سره پیل شوي دي. تېره ورځ هم ولسمشر غني له بېلابېلو خواو سره لیده کاته درلودلي دي او دوی وایي چې د امریکا د نوې طرحې په اړه به سلا مشورې کوي او وروسته تر هغې به خپله پریکړه اعلانوي. څه فکر کوئ چې دلته موږ او تاسې دغه ناستې د اجماع لپاره یا د اجماع نمایندګي کولی شي چې اوس مهال کې ترسره کیږي، یا دا چې نه موږ او تاسې اجماع لپاره ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي دي او هم نشو کولی په ټول دغه 2 کلونو کې حتی یوه داخلي اجماع رامنځته کړو تر څو یو واحد دریځ مو د مخالفینو په وړاندې څرګند کړی وي؟ د اجماع خبره خو تر اوس تقریبا دغه 20 کلونو کې زمینه ورته مساعده نه سوله. هر هغه واکدار چې یا د زهر د کاري له امله یا مثلا یو بل دلیل له امله کله کار لري سوی ده، حکومت یې ګوتڅنډنې کړې او بېرته ځان دې ته اړ کړی دی چې باید په حکومت کې دی یا زومن یا اولادونه یا لورانې په حکومت کې ښکېل پاتې سي. نو همدغه لړۍ دوام پیدا کړه په 20 کلونو کې. او اوسنی ولسمشر غني چې سیاسي پانګه ډېره ضعیفه ده، یعنی سیاسي تنظیمي پانګه نه لري دی او دی د امریکانو په مټ باندې کامیاب شو چې اوس امریکان ورته شا کړله، دی ونه ځلید. نو فکر کوم چې په ټول ټال کې وحدت و جنبش و شمالي ټلوار حتی حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار دغه ټولې ډلې ورته طالبان ورته یوې خواته سوي دي تر څو دی له قدرت څخه لرې کړي او داسې یو نظام رامنځته سي چې دا ټولې ډلې پکې ښکېل اوسي. او دا اوس زور ازمایي د ټولو ډلو په همدې خاطر ده چې دوی باید په واک کې ښکېل پاتې سي او دغه دیالوګو ته او دغه اوسنۍ دغه 2 ناستې چې په پام کې د چې مسکو او دوحه کې او بخې په انقره کې ترسره سي، همدغو ته ټول منتظر دي چې دوی سره هم باید خپل دیالوګونه او دغه لهجې جوړې کړه تر څو په قدرت کې پاتې سي او که ولسمشر غني قرباني کېږي دوی فکر کوم بیا په قصه کې نه کېږي. بله، خو له ورځې چې د افغان سولې په اړوندو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې پیل شوي دي، ډیری شنونکي پر دې باور او پر دې نظر دي چې جګړه او دغه زور ازمایي یوازې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره ده. که دواړو طرفونو ته ګوته نیولی کېږي نو له دې اړخ څخه ده. موږ تاسو په لنډو کې تېره ورځ هم د مولانا سید خیلي د تلین په مراسمو کې د جمعیت د ګوند د استازو د خبرو شاهدانو چې دوی وایي چې له طالبانو سره بحث او خبرې اترې ترسره کېږي نو جمعیت ګوند ته باید د دریم اړخ په توګه ونډه ورکړل شي، امتیاز ورکړلی شي. یعنی لا هم موږ تاسو د امتیاز په لټه کې یو، دا چې هره ورځ افغان وژلی کېږي، دلته ښځې کونډېږي، بچیان یتیمان کېږي، یعنی د دغه پروا څومره موږ تاسو اوس مهال په دغو خبرو کې یا په دغه بهیر کې لیدلی شو؟ له بده مرغه رؤفي صاحب ګورې دغه 21 کاله په دې خو همدغه زمینه همدغو سیاسونه برابره کړله، د کرکه او ویره په قومونو په منځ کې زښته ډېره ده. ګورې یو بېلګه به یې همدغه د مارشال صاحب دوستم یاد کړو، د هغه دوسیه لا تر اوسه په څارنوالۍ کې پرته ده، خو د واک په خاطر باندې ولسمشر غني هغه ارګ ته وربولي او د هغه لور سناتوره کوي او د ده په مټ باندې هغه منشي د سنا
ګرځول کېږي او په همدا ورته غونډو کې د دوی زمن به بیا ځلې په خلکو باندې حاکمانې د دوی لورانې به حاکمانې وي. همدغه مجاهدینو ورته سیاست غوره کړی و، لکه اوس طالبانو غوره کړی د په اول دور کې دوی هر څه افراطي ګڼل، خو د واک لپاره دوی هر څه ته غاړه کېښودله. او دا ځلې جمعیتیان چې دغه شتمني د واک هر څه دوی خپل کړي دي، جمع وحدت، جمع جنبش، دوی په واک کې ښکیل دي او هر څه له دوی سره په ولکه کې دي. د حزب اسلامي چې ګوتڅنډنې کوي، دوی هم واک غواړي چې باید په قدرت کې دوی ښکیل پاتې سي. او په ورته وخت کې طالبانو د ټرمپ په دوره کې ډېر څه ترلاسه کړل او زور زیاتی ډېر و، او خو له بده مرغه ونه توانېدل چې د سولې لپاره یو څه لاسته راوړي او راودرومي او هغه زمینه چې مساله شوې په هغې کې ښکیل پاتې سي. خو دا ځل فکر کوم چې د بایدن اداره به په کلکه پیمانه باندې مخ ته ځي او داسې نظام به رامنځته کېږي تر څو هغه د ټولو دپاره د منلو وړ وي، د سیاسیونو البته نه د خلکو. بله، خو اوس مهال کې که چېرته موږ او تاسې په د مارچ په 18مه د مسکو د ناستې شاهدان به یو. دلته به د افغان سولې په اړوندو مسایلو باندې بېلابېل هیوادونه بحث او خبرې اترې ترسره کوي. دا چې دغه ناسته د انقرې ناستې ته د زمینه سازۍ او د اسانتیاو په برابرولو کې مهم او مؤثره بولي. موږ او تاسې په مسکو کې د سیاسیونو او همداراز د طالبانو د استازو د لیدو کاتو شاهدان یو. څه فکر کوئ چې د ځای عدلون او بدلون آیا تاثیرګذاره بللی شو په دغه روان بهیر باندې، یا دا چې نه، که هر ځای وي، که دوحه وي، که پاکستان، که افغانستان وي، نو چې خبرې پکې وشي نو عمل کې پیاده نشي نو بیا هم بې ګټې تمامېدلی شي. خو دغې ناستې ته ستاسې نظر څه دی چې رښتیا هم موږ او تاسې په یو څه ناڅه بدلون تر دې ناستې وروسته ووینو یا نه؟ د ځای په اړه به راوپیسه دا یم چې که سیاسیون په رښتینې توګه هغه جغرافیې ته ولس ته ژمن اوسېږي چې هغه هر ځای وي چې سره کینی، سره په یو میز په یو ټغر باندې راټول سي، هغه ښه خبر ده، هېڅ مهم نه ده. خو له بده مرغه اوس ترکیې هېواد چې په اسلامي هېوادونو کې یو طاقت بلل کېږي او اردوغان ډېر په مختللی ګامونه یې اوچت کړي دي، هغه وتوانېده چې مثال د خبرې یوه ښه بېلګه د آذربایجان د ارمنانو جګړه وه چې دا پکې وځلېده او روسانو ته ګوتڅنډنې وکړلې. او د بایدن ادارې دغه ټولو عربي هیوادونو ته شا کړې، نو ځکه د ترکیې هیواد دپاره یې همدغه ځای وټاکه چې په انقره کې به دا ناسته ترسره کېږي. او د ولسمشر غني چې دا مارشال دوستم خپل کړی ده، یوازینی لامل همدا ده چې دوستم ښې اړیکې له نږدې له ترکانو سره لري، تر څو وتواني د مارشال دوستم په شتون کې غني پاتې سي په واک کې. خو فکر کوم چې هر څه به د امریکانو په ولکه کې وي، هغو به د پردو تر شا له روسانو سره او جمع هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ګټې دي له هغو سره به غږېږي. خو ښه خبر به دا وي چې که په رښتینې توګه دوی یوه اجماع ملي رامنځته کوي تر څو د تضمین مسله دوی رامنځته کړي، چې وتوانېږي چې تضمین شتون ولري چې بیا ځلې پاکستان داسې یو بیا ډله جوړه نه کړي تر څو طالبان هم که راځي د داعش یا لشکر طیبه د نورو خطر په افغانستان کې دننه محسوس نشي. بله، خو د تضمین مسله مو یادونه وکړله. دغه خبرې چې له ورځې پیل شوي دي تر ډېره ټینګار پر همدې دی، ولو چې هر ګام پورته کېږي نو ولس ته څوک دغه تضمین ورکولی شي چې دا به په راتلونکي کې دوی ته څرخوږی نه وي، یا بېلابېلې طرحې راوړلی کېږي، سیاسیون یا هم ځینې احزاب ترې ملاتړ ترسره کوي. خو څه فکر کوي چې آیا د دې تضمین یا ضمانت شتون لري چې ولس ته دې ووایي که جمهوریت دلته تر جمهوریت نامه لاندې حکومت نه وي، په یو بل نوم باندې دلته حکومت راځي یا یو بله طرحه پلې کېږي، نو دا به له ځانه سره صلح او امنیت او ثبات ولري، یا دا چې نه؟ که تضمین ورنه کړل شي ولس ته څه فکر کوي چې بیا هم باورمندي په دغه بهیر باندې پیدا کیدی شي؟ دا همګړی باورمندي هېڅ نه لیدل کېږي له بده مرغه، ځکه چې مخکې تاسې خپله مو ویلې او ما هم اشاره وکړه چې ټوله مسله د واک په خاطر ده، دا د خلکو ګوډیان دي. دوی ټول فقط دغه زور همدې ته وهي چې دغه پیسې، دغه شتمني چې دوی پیدا کړې دا وساتي. حتی دوی دغه خپل دغه اوس د غونډې چې وکړلې ده په دغه وروستۍ میاشت کې د محقق د زوی د تلین مسله وه، د سید خیري مسله وه، د مارشال فهیم زوی چې د خپل پلار په خاطر باندې دا غونډې ترسره کړې. په دې ټولو کې داسې لهجې او ادبیات وکارول شول چې هغه ټول
تقریبا قدرت نمایی ولا او ګوتڅنډلې ولې امریکایانو ته او حال دا چې همدغه امریکایان هم دوی راوستل او د دوی په زور باندې دوی حاکم شول. دا د دیموکراسي او د حقوق بشر او د ښځې د مسایل چې یادېږي دا به ټول فکر کوم یو هسې یو تېروتنه وي، ځکه د امریکایانو په شتون کې دا امکانات نشته. که امریکایان له دې ځایه وځي دوی هر څه ته غاړه ږدي چې هر نوع نظام وي فقط دوی شتون کې ولري. خو له بده مرغه خلکو ته ولس ته څوک غوږ نه نیسي او مدني فعالان او دغه کسان چې په سیاست کې ښکیل دي که دیو ته وخت ورنه کړل شي زه فکر نه کوم چې د سولې خبرې د نتیجه ورکوم. مننه کوم. د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان چې له موږ سره مو برخه واخیستله ښاغلی تابع.